جی بالکل نن د شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو اته څلوېښتمه کلیزه مانځلې کیږي. دغه کلیزې لپاره ټولې تیاری مکمل شوي دي. د سیکورټي فل پروف انتظام شوي دي. دغه جلسهګاه ته 5 ګیټونه جوړ شوي دي چې په یو باندې به عوام راځي، په بل وی آی پي راځي، بل سیکورټي دپاره دی او څه بند ساتلی شوي دي. په جلسهګاه کې دې وخت کې 15,000 پورې کورسۍ د انتظامي د وینا مطابق ایښودلې شوي دي. دغه جلسه چې کومه د امن سره تړلې شوې ده. په دغه جلسه کې په لومبني ځل باندې موږ سپینې جنډې وینو، سپین بیرغونه وینو چې موږ په دې خپله پښتونخوا کې امن غواړو. او بل دا شهدای پولیس لاین هغې سره دغه منصوب شوې ده. دغه جلسې ته به آفتاب احمد خان شیرپو نن یو ډېر مهم خطاب هم کوي. دې وخت کې کارکنان چې کوم دي هغه په جوش و خروش سره دي، خو په انتخابي سادګۍ سره دغه نننی تلین چې کوم دی نو هغه مانځلې کیږي. او دلته کې چې څونه پورې کارکنان دي هغه د شیرپو دي، د زیم یونین کونسل دي یا د چارسدي دي، نو هغه ټول مشران چې کوم دی نو هغه موجود دي. پوښتنه به کوو دلته کې د کارکنانو سره چې هغوی په دې هکله باندې څه وایي. تاسو څه وایې په دې موقع باندې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن د حیات محمد خان شیرپو اته څلوېښتمه برسي ده. دې ځل دا برسي د نورو برسونه مختلف په دې ده چې دا د پولیس لاین شهداو سره منسوب شوې ده. نور چې زموږ د کې پی کې کم شهدا دي هغوی سره دا منسوب شوې ده. حیات محمد خان شیرپو د پښتنو لومبي شهید و چې د دې خاورې دپاره د دې پښتون قام دپاره یې شهادت نوش کو او هغه د امن خبره کوله. نن کو تاسو ګورئ زموږ په دې جلسه کې چې دا سپینه جنډه لګېدلې ده د مقه د حیات محمد خان شیرپو د هغه سوچ عکاسي کوي چې زموږ په دې خپله خاوره باندې امن راولو. د شیرپو د زیم عوام ډېر زیات جوش و خروش کې دي. بل دا کومه ترهګري چې شوې ده نو دې سره نور هم په دغه کې دي، په جذبه کې دي چې زموږ د دې خاورې نه دا ترهګري ختمه شي او دلته کې امن راشي. نو انشاءالله زه امید لرم تاسو به وګورئ 15,000 کورسۍ چولې شوي دي، خو خلک په دونه ډېري چې په دې کورسو کې به نه راځي. انشاءالله 2 غنټې بعد به زما دا خبره تاسو ته ثابت شي. دا څونه چې کورسۍ دي انشاءالله دونه به خلک ولاړ به وي. ډېره زیاته مننه. جی دا هم درته ښایو دا باقاعده دغه د پولیس شهدا چې کوم دی نو پلیکسونه لګول شوي دي. خو دې وخت کې تاسو دا نور هم کارکنان وینئ نو په آفتاب خان باندې دلته کې د اختر پروز باندې دماکه شوې وه چې هغې کې د ویا نه زیات شهیدان شوي وو. په سټیشن کې پې دماکه شوې وه او 6 پورې خودکش بمي چاودنې چې کوم دی دا په آفتاب احمد خان شیرپو باندې خپله شوي دي چې هغه سره خو هم سوونه کارکنان هغه شهیدان شوي دي. نو نننی تلین چې کوم دی خو حیات محمد خان شیرپو د پښتونخوا نه بلکې د پاکستان لومبني سیاسي لیډر چې د بمي چاودنې ښکار شو او په پېښور پوهنتون کې سټوډنټانو ته خطاب کو او په دغه خطاب دوران کې دغه بم ورته ایښودی شوی. نو د هغې نه پس هر کال چې کوم دی دغه تلین مانځلې کېږي. دا اته څلوېښتم تلین دی. یو تلین د بل نه لوی وي خو دې پورې کارکنان په جوش و خروش سره دي او بل امن له د دې نوم ورکړی شوی دی، یعنې امن پاسون په حوالې سره خو هم په دغې کې به خبرې اترې کېږي او په دې هکله باندې خاص عوام ته بلنه ورکړې شوې ده.